أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. دا سورة القرآن المجيد دين لسورة المؤمن. ذکر بدی کہ اللہ رب العالمین دا مؤمن دا آل فرعون دا آغا قصہ ذکر کرنے چه آغا نورو دا فرعونیانو دا قومنا لیکن دا حضرت موسیٰ علیہ السلام من ایمان راوڑو او دا حق مرستے کرنے دا آغا رجل او دا آغا رجل مؤمن قصہ بدی سورت کے ذکر شوه دا ذکر سورت تولیہ کی سورت المؤمن. او اللہ تعالی من تاسو ته او ټول انسانیت ته پیغام ورکړي چې دغه د حق د مرسته لپاره چې کومو تاسو تیار شئ لکه مؤمن من آل فرعون چې دا هم مخکې صورت ده نو دې کې مضامین ثلاثه هغه بیان شوي دي او آخري سپارو کې او آخري سورتونو کې زیات مضمون هغه مکی دي نو زیات مضامین کې دوا ثلاثه بیان شوي دي. د دې وړاندې چې کوم صورت تکمیل ته ورسېد سورۃ الزمر نو الله رب العالمین باندې کې دا غډل تذکرہ وکړه چې څوک به جهنم روان وي او څوک به کوم جنت روان وي. نو الله رب العالمین په دې صورت کې هم دا مختلف ډلو څوک ایماندار دي د فرعون د قوم نه دی خو موسی علیه السلام باندې ایمان راوړي او د حق مرسته کوي او سنه داسې دي چې کذبت قولهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم دا احزاب او غډلې سم مصدقین دي او سچ کوم هغه مکذبین دي. نو مضامین ځوانه دیو سره مربوط دي او بل داغه صورت داغه د کومه په آخر کې الله رب العالمین چې کومه د قران حکیم داغه د حقانیت او چې کومه وعده الله رب العالمین د دې سره کړی په قران پاک کې داغه بیان صدقنا وعده او دلتم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم داغه خاتمه او د دې فاتحه دا دیو بل سره مربوط دي. اول کې کوم حروف راغلي دي مقطعات حامیم متقدمین وی الله رب العالمین د دې په مراد باندې عالم او چې چا به تعویلات کړي دي نو هغه سمه حضرات مفسرین وی چې حا یعنی حاوی العلوم او میم یعنی ماحی العلوم. دا مطلب دا دی چې حامیم یعنی حاوی العلوم ماحی الغموم د علوم باندې احاطه کوونکې او د غمونو داغه محو کوونکې او رانونکې چې تنزيل الكتاب هغه د قران شریف دی. الله دې خپل غمونو او رکول غواړي نو د قران شریف اتباع وکړي چې دنیا او آخرت ټول غمونه ورکشي او که علوم حاصلول غواړي نو د دنیا او آخرت ټول علوم داغه لپاره جامع او حاوی چې هغه د کتاب د قران مجید دی. دغه د دنیا او آخرت د ټولو کامیابی هغه به مضمره ده. او سنه حضرات وی چې حا یعنی حاوی الکمالات او میم یعنی ماحی النقائص نو د کمالات باندې حاوی دی دا کتاب او د نقائص داغه لپاره ماحی دی داغه لپاره محو کوونکې دی ورانونکې دی تنزيل الكتاب. د دې د حوامیم یو سلسله شروع کیږي کوم سورتونه چې آغاز کیږي نو د هر یو باول کې حامیم دا اول سورتونه دي دوی حوامیم سبعه. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي وی لكل شيء لباب ولباب القرآن الحوامیم وی د هر یو شی داغه او خلاصي او نچوري او د ټول قرآن خلاصه چې دا هغه حوامیم سبعه دي. ذکر حوامیم سبعه خلاصه او داغه مدعا دا چې تاسو عبادت د یو الله کوي او دا الله رب العالمین هغه متصرف حقیقی وګڼي او هغه معبود حقیقی وګڼي او څوک هم شفیع غالب په الله رب العالمین باندې نشته چې ګینه هغه په زور باندې یا په زبردستی باندې هغه په الله باندې غالب شي او دا الله تعالی نه یو مجرم خلاص کی دا دي ممکن خبره نه. نو دا ټول قران پاک خلاصه را د هغه د معبودان باطل او عبادت کو او داغه متعلق مو مشرکین او عقیده لرلي قران حکیم په دې کې د کومو داغه تربیت فرمایي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم دا یو منزل کتاب دی د جانب د الله رب العالمین نه هڅه الله پاک غالب دی او هڅه الله پاک عالم دی په هر یو شی باندې
غافل الذنب وقابل التوب. هذا الله رب العالمين صفات مباركه دي. هذا الله رب العالمين العزيز صفه اول او العليم صفه ثاني او بیا غافل الذنب ثالث او قابل التوب رابع او شديد العقاب خامس او ذي الطول دا سادس. دا ټول الله رب العالمین صفات دي. هسه الله پاک چې هغه بخون کې د ګناه ده ګناه پر څوک نشي معاف کولای الله یې معاف کوي. وقابل التوب او هغه قبل انکه د توبې ده او هغه سخت سزا ورکوونکې د مجرم ته ذی الطول او هغه خاوند د قدرتونو ده. طول ویل کېږي غنا او قدرت ته. الله تعالی چې کوم د غنا او د استغنا د هغه خاوند. البته دا چې دا غافل الذنب او قابل التوب چې دا ټول د لفظ الله د پاره صفات شو. نو العزیز العلیم په صفات دي خو غافل الذنب دا ټول اضافتونه چې راغلي دا اضافت لفظي دي. دغه اضافت د صفت چې خپل معمول ترازی دا اضافت لفظي او اضافت لفظي مفید د تعریف د پاره نه هغه صرف د تخفیف په لفظ د پاره نو بظاهر بدا اشکال نه نحوی چې دا خو لازم شه توصیف د معرفه په نکره سره. دغه غافل الذنب او قابل التوب دا معرفه نشوي اضافت لفظي دي. یو جواب دا دی مفسرین ذکر کړل دي چې اضافت لفظي مفید د پاره د تعریف نه دی او چې کله باغی کې د دوام قصد وشي نو بیا مفید د پاره د تعریف دی او دلته قصد د دوام نه. ځکه الله تعالی بخون کې د ګناه دی همیشه د پاره دی. دا نه چې نن دی او ثواب نه یا سبا قیامت کې دی او نن نه دی. دا نور قابل التوب الله تعالی توبه قبلون کې دی. دا هغه مسلسل دایمي صفات دي. نو بیا دا معرفي شوی نو لازم شو توصیف د معرفي په معرفي سره. او یا مفسرین دیم جواب ذکر کوي چې العزیز العلیم دا ډول صفاتونه دي د لفظ الله او غافل الذنب و اذا دنا بدل دي. دا صفات نه دي بلکې دا دنا بدل دي. نو دغه اشکال نه راځي او دغه اشکال مالک یوم الدین کې هم دي. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم لفظ الله موصوف دي او رب العالمین صفت اول دی، الرحمن صفت ثانی دی، رحیم صفت ثالث دی او مالک یوم الدین دا صفت رابع دی. مالک یوم الدین دا بیا اضافت لفظی دی، اسم فاعل دا غي اضافت شوی دی. نو باغی کوم دغه جواب دی چې اضافت لفظی مفید د تخفیف د پاره دی د تعریف د پاره نه دی او چې کله قصد دوام وشي نو بیا مفید د پاره د تعریف دی. نو بیا توصیف د معرفي په معرفي سره راغلی دی او یادا چې بیا یعنی صفت نشي بلکې له ابدال قول شي چې دا دغه نه بدل واقع شوی دی. لا اله الا هو مشتر معبود برحق لكن صرف يو الله او خاص طرف داغه باندې واپس تاسو ټول دا ما يجادل في آيات الله. لو الله رب العالمین شکوته چې مباحثه کوي او جګړه نه کوي په اړه د آیاتونو د الله رب العالمین کې، لکن هغه کسان چې کافران مسلمان څنګه په آیاتونو کې جګړه نه کوي او چې کافر دی نه ته اعتراض نه کوي. فلا يغررك نو چې اعتراض نه کوي په کار دي چې الله تعالی خو مخکې ذکر شو چې قابل التوب شدید العقاب ذی الطول مال په کار دي چې الله یې راونی. الله تعالی فرمایي فلا يغررك تقلبهم في البلاد فصدوک کې دیوان چې تعالی را اوړېدل د کافرانو په خاریو کې کله بجازو کې یو فالو دي او کله بل فالو او کله یو شیطانی کې او کله بل کې او کله یو د مسلمانانو باندې ظلم کې او کله بل کې. الله تعالی فرمایي عذاب به خامخ راځي خدای یو ټیم دی او خلاصې دې ذکر نشي چې کذبت قبلهم اخواني مکذبین داغي انجام سو نو د موجوده مکذبین وهم ابقى انجام. دغه الله تعالی عادت څنګه بدلی کذبت قبلهم تکذیب کړه وړاندې د موجوده کفارنا قوم نوح علیہ السلام او دارنګ هغه جماعتونو او هغه ډلو چې کوم رسو داغي نو فرعونیان شو یا قوم شعیب علیہ السلام شو قوم لوط علیہ السلام شو. وهمت كل امه برسولهم او قصد له هر یو امت تبارد هغه پیغمبر خپل کې ليأخذوه چې ګنراونی دوی هغه لرا هر یو بدبخت قوم به دا پیغمبر راونی سي نو چا به قدر کوي چا به جلاوطن کوي او چا به گرفتار کوي مختلف خبره به
وجادلوا بالباطل او دی بجگڑی کولی بباطل او پنا حق سرا لیدحدوا به الحق لدی دپارا چی دی باطل کی باغی سر حق لرا لیدحدوا ان لیبتلوا دی باوی چی دا حق مونگا ختم دا حق دین و حق کتاب اغمونگا ختم نپس راونی سلمہ حقی لرا فکیف کان عقاب یعنی کیف کان عقابی اللہ یا تاریخ کیوگر دماغ سزا سنگا وكذلك حقت كلمة ربك او دقرن ثابت شوی یا غفقن پروردگار سا بحق خلق باندی چاگا کافران دی نفا کافرانو دا اللہ تعالی فیصلہ دا باغی باندی مہر شوی دا او اگا فیصلہ دا چا انہم اصحاب النار فتاقیق سر دا جہنمیان دی الذين يحملون العرش ومن حوله اس اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام لبشارت ورکی او تسلی ورکی چې دا کفار او مشرکین کا مخالفت کوي خو بل طرف ته هغه فرشتي چې هغه حاملین د عرش دي هغه د الله عرش پورته کړي دي هغه فرشتي ته دعاګانې کوي تا ته او تاسو ملګرو ته دعاګانې کوي الله وی کافران لعن توانتی یا بدر دوی هغه پروا مه ساتي کتا سو د دې دشمنان یې شکر لیتا د فرشتو محبوبان دي الذين يحملون العرش هغه فرشتي چاغي ورتقي عرش لرا الله رب العالمین په حکم باندې او هغه څوک چې چار پیر د عرشنا هغه تسبیح وایي دا رحمت پروردگار خپل سره او ایمان لري په الله رب العالمین باندې ويستغفرون للذين امنوا او هغه بخشش طلبي د ایمان د مسلمانانو لپاره دعاګانې کوي او سوئی ربنا وسعت كل شيء اے پروردگار زمانہ شامل ہر یو شے ته اعتبار د مهربانی سره او په اعتبار د علم سره صد علم او د رحمت نه یو شی بار نشته نو پس ته بخشش وکي هغه خلق ته چاغي توبه وخت نه لا او هی تابعداري کړه دا غلار استا سبیلک یعنی دین الاسلام چې ساغه کملار د دین اسلام او خدای پاک ته بچ کې دوی نه د عذاب د اور د جهنم نه او هي پروردگار زموږه داخل کې د ایماندار مسلمانانو نه او فرشتي دعاګانې کوي خدای پاک ته داخل کې دغه مسلمانان هغه باغونه همیشوالی ته حسب باغونه چې تا وعده کړی دا غي سره او هغه چانه رسول من آبائهم وازواجهم وذرياتهم چې هغه صالح دي او نیکوکار دي په بلارانو د دوی کې او په بیبيانو د دوی کې او په اولاد د دوی کې نیکوکار معنا ده چې ایمان پکې وي او عمل صالح پکې وي خدای پاک دام جنت ته داخل کړي په تحقیق سره ته غالب او د حکمت خاوند دي وقهم السيئات او خدای پاک بچ کې د ایماندار مسلمانان د سزاګانو نه سیئات العقوبات خدای دا غي نه بچ کی ومن تق السيئات او هر غصوب چې بچ کې ته هغه لره سزاګانو نه وقایقی فدق ورزبانی فقد رحمته نفس بتاقیق سرطا رحمو کفاغبانی او دا چه دن دا کامیابی عظیم الشان لا تیوصلی دا عذاب نوچی ان الذين كفروا ينادون اغمخ کی تبشیر و دا استخویف دی اللہ وی دا کافران او مشرکین جسوک دا اللہ رب العالمین نافرمانی ہوتی نو چکل دا قیامت رشی نو دیب پا آغا ورد باندے چکم دے فهذا وربان نبا الله رب العالمین دې خطاب کوي او دا ورتوي چې په دنیا کې وکړه تاسو ته ایمان دعوت درکولې کېدو نو تاسو ډېر زیات غوسه وای چې مونږ ته دا خبره ولیکي نو الله وی تاسو دومره الف غوسه نه وای نن چې څومره الله تاسو ته غوسه دی تاسو غوسه نه کوئ د ایمان په دعوت چې تاسو کې غوسه کولې کنه هغه تاسو لګي او نن الله تاسو ډېر ښه او بیا به کوم هغه دې ته سزاګانې او هغه کوم عذاب ورکوي ان الذين كفروا فتحقيق سراغ کسان چې هغه کفر کړي دي ندی تبع आवाज کولې کیږي د الله طرفنا هغه आवाज بدای چې لمقت الله اکبر من مقتكم خامخ غضب او غصه الله رب العالمین چې دا هغه ډیر لوی د غصې تاسو نه انفسکم د تاسو ځانونو سره تاسو چې دنیا کې د ځان سره کوم غصه کول هغه ډیر نه نن چې الله تاسو سره غصه ډیر زیاته اذ تدعون الى الايمان فتكفرون فهغه وخت تاسو بلنه درکول کېده په دنیا کې په طرف د ایمان باندې تاسو وټاکراو
هغه دعوت کوم ټکراو کو او تاسو کفر کوو قالوا ربنا امتنا سنتين نوای دا خلق چې اے پروردگار زمونږه قیامت کې وو امتنا سنتين تا وفات کړی دې موږ لره دوبېری واحييتنا سنتين او تا ژوند کړی دې موږ لره دوبېری ژوند او دوبېری مرګ نو یا خدا دا چې انسان اول د نطفه په شکل کې نو دې مړو او بیا الله رب العالمین دې بندې کو دنیا ته راولې نو هغه نطفه والا هغه اول مرګ دی او بیا چې دنیا ته راغی نو دا اول حیات شو بیا چې کله انسان له طبيعي وفات راغی نو دا دویم مرګ شو او بیا چې کله بعد الموت شو دا دوباره ژوند شو نو دوه چې کوم مرګ شو او دوا ژوند شو په دې تقدیر باندې چې کوم په قبر کې ژوند دی هغه به ګرانه ده نو څنګه خلق بیا دې آیت د وجنا د قبر د حیات نه انکار کوي حالانکه په قبر کې حیات او دومره پویا چې د ثواب او عذاب هغه ته ميلاوي شي مدارس را روان دي النار يوردون عليها غدوا وعشيا او مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا او دومره احاديث كثيره په دې باندې دال دي چې مؤمن مسلمان ته او مطیع ته الله تعالی بدل ورکړي د ثواب او عاصی او نافرمان ته الله تعالی بدل ورکړي د عذاب دا په حدیث مبارکه کې راغلي خو دلته کې د هغه حیات برزخی ذکر ونکو مفسرین فرمایي چې هغه مستقل حیات نه دی هغه یا د حیات دنیوي دا د هغه خاتمه ده او یا هغه د حیات اخروی مقدمه ده دا غینا پس بلده هغه اخروی حیات شروع شي نو دیو جن هغه مستقل ذکر نه کوي نو دی الله رب العالمین تذاتی وی چې اے پروردگار زمونږه وفات کتا مونږ لره دو پیری او تا ژوند کې مونږ لره دو پیری فاعترفنا بذنوبنا پس مونږ اعتراف کوو دا جرایم خپلو واقعي غلطي شوي دي او موږ ګناهونه شوي دي او زموږ درخواست دا ده د قیامت په میدان باندې چې فهل الى خروج من سبيل اشتا یو لار د پاره د وته الله بو تو اله اوس خو د وته لار نشته او ذکر نشتا ذالکم بانه اذا دعي الله او دغه عذاب تاسو لپاره په سبب د دې دی په تحقیق سره چې کله بلنه وکړه شو په طرف د الله رب العالمین باندې وحده چا به توحید مسله بیانوله نو کفرتم تاسو باندې انکار کوو کفر وکړو و ان يشرك به تؤمنوا او کچره شرک وکولې کې د الله رب العالمین سره چا د بوتانو تذکر او داغي بڑای او عبادتونه کول تؤمنوا تاسو به باندې ایمان راوړو تقریبا بیا یقین توکا نفل حکم لله العلی الکبیر نفسو فیصله اختیار چې دی هغه الله رب العالمین لپاره دی چې هغه ډیر عالی شان دی او ډیر لوی ذات دی هو الذی یریکم آیاته وذا بیا ترغیب دی هغه مدعا او توحید طرف ته الله رب العالمین هغه ذات دی چې خایتا او هغه نه د قدرت خپل او را نازلی تاسو لپاره د طرف د اسمان نه روزه ربا رزقا یعنی مطرن دغه د بارانو شي او ارث او راغون شي غلی او ترکاری ارث پیدا شي وما يتذكر الا من ينيب او نصيحت نحاصل د قران پاکنا وما يتذكر بالقران الا من ينيب لكن هر هغه څوک چې هغه رجوع په طرف د الله رب العالمین باندې پستاسو بره الله رب العالمین لرا په حال کې چې خالص کون کې اداغه لپاره تابعداري او طاعت لرا اگر کبد غني دي لرا کافران رفيع الدرجات ذو العرش الله رب العالمین چې ده هغه د اوچتو مرتبه مالک ته رفیع الدرجات الله د لوی درجو خاوند او یا متعدی معنا ده رفیع الدرجات معنا رافع الدرجات الله تعالی پورته کون کې ده درجو د مسلمانانو لرا د ایماندارو درجه الله اوچتي او هغه خاوند عرش عظیم دی یلقي الروح من امره على من يشاء من عباده رانا ذلی الله رب العالمین حضرت جبريل علیہ السلام خپل حکم سره پاره غچا باندې چې وغواړي الله تعالی په بندگانو خپلو کې الله تعالی غل نبی جوړ کی او غل الله تعالی وحی پیغام حواله کی لينذر يوم الطلاق لدید پاره چې ویری دغه کس ان چاته چې الله رب العالمین پیغمبري ورکړي نو چې هغه ویری دی خلق لرا يوم الطلاق دا ورځ د قیامتنا د قیامت پر موږ کې یو نوم دی یوم الطلاق فطاقه طلاق ملاقات تا باهمي ملاقاتنا نفدې کې به عابدین او معبودین او ظالمان او مظلومان او حاکمان او محکومان او اولین او آخرین ټول یو سره ملاقاتونه کوي
یوم هم بارزون فاغ ورځ باندې بارزون معنا خارجون عن قبورهم فاغ ورځ باندې چې کله بدی پړاګ شي یعنی د خپل قبرونو نه راوځي او نه به پټيږي په الله رب العالمین باندې د دوی نه هیڅ یو شی او بیا الله رب العالمین فرمایي چې لمن الملك اليوم د چا د پاره د حکومت نن ورځې نن بادشاہي د چا چلیږي نو چا پیر وټول سم حکمونی خاموشي وي ښا نو بیا आवाज شي چې لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت نن ورځې بدل ورکولې کیږي هر یو انسان ته بدل د هغه عمل چې کسب کړی دی هغه لپاره په دنیا کې او نشته ظلم نن ورځې په اچا باندې چې تر وضعیت نه کیږي او په تحقیق سره الله رب العالمین ډیر جلد حساب کوونکی دی نو چې نیمه ورځ د آخرت تیریږي اهل جنت په جنت ته داخل شي او اهل جهنم به جهنم ته داخل شي وانذرهم يوم الآزفة إذ القلوب دا ټول الله رب العالمین د معاد او د بعض بعد الموت او د آخرت هغه احوال ذکر کوي نو غیر و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذیل د ورځې د قیامتنا د قیامت په ورځ کې نمونه کې یو نوم دی یوم الآزفة آزفه معنا نږدې کېدونکې آزفه یا اضافو په معنا د قرب سره او چې څونه ورځې تیریږي نو قیامت را نږدې کېږي نو ځکه هغه ته یوم الآزفة الله ويرى وديلر دا غورت د قیامت نه په غورت باندې چې دا زړونه د خلقو چې دي لدل حناجر دا په پنځ د دي ګورګورو باندې دا زړونه به سم دې مړی لراشي دا ډېر سختو د وجنه او د شدت د وجنه کاظمین معنا ممتنئین غما دی د غم نډک سم پیمانه په پراتی ښه خدای دا وسکی ما للظالمين من حميم نشتري الظالمان بانصافان دفارا سوف گرم دوست حمیم مخلص دوست وینکی او نه داغه دفارا سوف سفارشی چې داغه خبره داغه سفارش قبول کړي شي یطاع چې داغه سفارش منظور شي دفرنا بالسفارش كون ولشتنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وصلى قيامت حق ده او انت وجود كازود او پانی کا پانی الله وینن خیانت په نظرون باندې مګوري چې څوک یعنی خپل نظر غلط استعمالي او په دې کې چې کوم خیانت کوي نو الله ادامات يعلم خائنة الأعين يجني الله رب العالمين اغا خیانت جن السرگی چکم غلط نظر کی او هاغا چه پتی دی اغیل رب سینو کی نو سینو اغا پت رازونا او اغا پت ارادی اللہ باغین با خبر میں او اللہ رب العالمین چه دے فیصلہ کی بحق سرا او هاغا کسان چه دی ولی ما سواد اللہ رب العالمین نا اغی فیصلہ نشی کولے دے حسی و سیر اغی اختیار من نبی معبودان باطلا ان الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض لو صلى الله تعالی تخفیف دنیوی ذکر کی آخرت کو بلاروس کی وہ دنیا کے عذابونه فطیر و قومون باندې راغلي دا غنه تاسو عبرت حاصل کړئ حالانکه هغه بلا بلا طاقت ور خلقو آیا ولنګر ذات کفار او مشرکین پزماکه کې چې بس دیو غری چې څنګه یو انجام ده هغه خلقو چې هغه وړاندې دوینا كانوا هم اشد منهم قوه او هغه سابقه کافران ډیر سخت دوینا په اعتبار د طاقت سره او آثارا فی الارض او په اعتبار چې کوم ده داغه بلډینګونو سره پزماکه کې آثارا فی الارض یعنی ابنیه اصل کې آثار وی نشانات ہوتا الله تعالی داغي نشانات پزماکه کې ډیر قائم نشانات سو بار بار دیر شو غټ غټ بلډینګان به جوړول او نو نه چې کوم نه هغه سمست کې اذان له کورونه تراشل الله تعالی تاسو ور هغه طرف دې نه شي او چې کله عذاب الهی به غرف کراغل نو اذان نشو بچ کولای فاخذهم الله بذنوبهم فسراوني في الحقيقه الله رب العالمين فسبب جرائم الذي باندې او نو د دې لپاره د الله رب العالمین من واق سوق بچ کون کې وقایقی بیا د الله نه بچ کول نه شو ذلك بانهم او ذلك العذاب او دغ عذاب جو په سبب د دې ته چې په تحقیق سره راغلي دي دا رسولان د دې هغه معجزات واضحه او سره نو په دې کفر کړو اسراونی فضل الله رب العالمین او په تحقیق سره الله تعالی ډیر قوی دی او سخت سزا ورکون کې دی ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا او دې الله تعالی د موسی علیه السلام او د فرعونانو واقعا هغه تر نقل کړي
چې دین عبرت واخلي خامخا په تحقیق سره لګلو حضرت موسی علیه السلام هغه معجزو زمون سره وسلطان مبین او هغه دلیل واضح سره الله چې هغه کوم رعب ورکړو او کوم تقریر وکاو د فرعون په دربار کې والله تعالی فرمایي دا ما یو طرفنا معجزه په طرف د فرعون او د حامان او د قارون باندې نو بکار دا چې منلې دي او فقالوا ساحر کذاب هو دغه کافرانو چې دا موسی علیه السلام یو جادوګر دی او دروغجن دی پیغمبر علیه السلام ته دغه القاب ورکړي نو الله تعالی تسلی ورکړي دا پروپاګاندا او دا فضل مخکې نه لګیږي پس هر کله چراغ موسی علیہ السلام دی ته هغه حق سره زموږ طرفنا هغه حق سو چې هغه حق دینو او حق د توحید پیغام ندی اونمن بلکې او ویل دوی چې قتل کوي تاسو ځامن د هغه خلکو چې ایمان راوړي سره د حضرت موسی علیہ السلام نه او ژوندې پرې د هغه زنانو د دوی لرا وما كيد الكافرين الا في ضلال او نو هغه سازش د کافرانو لكن هغه په هلاکت او په تباہی کې الا في ضلال ان الا في هلاك سازشونه وکړو ناکام وقال فرعون ذروني واستقل موسی علیہ السلام او ته معجزې پیش کړې او فرعون دا غین لا جواب شو نو فرعون سلګي او ځان له کوم نه اورو کو جوړی ښه نو خلق ته وي تاسو تمام پرې نو ته چاره باندې کړی خو تاسو تمام پرې دې دا صرف سیاسي هغه چې کوم نه پوزیشن ځان له جوړی ښه چې زه ته سوال خو ته داخله نو تقریبا نه وقال فرعون ذروني او هو الفرعون چې پرې دې تاسو مال را چې زمرکم بي موسی عليه السلام لرا او دې आवाज کی پروردگار خپل ته د خدای دې دې مان اخلاص دې نعوذ بالله او خلق توي موسی عليه السلام هغه چې کوم دې نه غره اساس لپاره نقصان دی او زما لپاره نقصان دی ولی اني اخا دو قسم خلق دی یو دیندار طبقه چې کوم مذهب والا خلق دی او یو هغه خلق دی چې کوم سیاسي ذهن والا دی نو مذهبي خلق ته وی دین بدلی وی دا موسی علیہ السلام هغه زاړو روایت چې کوم نه هغه پیمانه کوي د مشرانو او سیاسي خلق ته وی دا شرارت کی د ازمکه او د حکومت چې کوم هغه د مندلات اخلي مقصد دا چې خلق زما سره ملګری شي او موسی علیہ السلام هغه باندې ایمان رانو وی په تحقیق سره یریګم ان یبدل دینکم چې موسی علیہ السلام بستاسو دین تبدیل کی د بستاسو دین چینج کی عقیده والله ورانه کی عقیده والله خراب او یا بر ظاهر کی دې مکه د مصر کې الفساد هغه فساد د مملکت نظام بدون برهم لهذا وینا فرمان شيء وقال موسى اني اعوذ بربي وربكم او فرمایل حضرت موسی علیہ السلام چې پناه غواړم په پروردگار خپل سره او په پروردگار تاسو سره د هر هغه متکبر ایک انسان نه چې هغه ایمان نه وروړي په ورځ د قیامت باندې وقال رجل مؤمن من ایماندار من آل فرعون او حسی سړی چې هغه د آل فرعون نه دا د فرعون د قبطیانو د نسل نه بلکې بعض روایت کې راځي چې دا د فرعون د تر زوی او د ایمان راوړی په موسی علیه السلام باندې او یکتم ایمانه بل ایمان پټ کړی و نو ګوره د دې رجل دا ټول صفات شي د دې تفسیر باندې د رجل دا ټول صفات یو سړی او حسی سړی مؤمن او حسی سړی چې د آل فرعون نه او حسی سړی چې خپل ایمان پټ ساتي او ځینې حضرات مفسرین وایي چې کوم دا من آل فرعون چې دی وایي دا جار مجرور متعلق دی په یکتمو پورې بیا مقصد دا دی چې دا د موسی علیه السلام د قوم سره دا سړی صفتی و د موسی علیه السلام د قوم سره بیا معنا دا ده وقال رجل مؤمن او وویل هغه یو سړی چې هغه ایماندار ایمان راوړی په موسی علیه السلام باندې من آل فرعون یکتم ایمانه من آل فرعون والایمان پټو د فرعونانو نه
اگر نه وی را تسوي حالات سازگار نه په اول تقدیر باندې دا د فرعون قومي دي بلکې دا د رسول وی دي او په دویم تفسیر باندې دا سبکی دي د بنی اسرائیل د نسل نه دي او دا من آل فرعون چې دا یک تو ایمان سره دا غي سره تعلق لري مسیحي وی اتقون رجلا ان يقول ربي الله آیات فتوی دا یو سړی حضرت موسی علیه السلام چې سره هغه دا وایي چې ما پروردگار الله رب العالمین دې دا نو زګر پولیسه او دا کله هغه جوړم او حال دا د متعاقب سره هغه راځي په دې تاسو په ملایو واضحه سره د جانب د پروردگار تاسو نه او چې دی حضرت موسی علیه السلام دروغجن نفعلیه کذبو ان فعلیه جزاء کذبو هغه باندې هغه بدله دروغ داغو تاسو یې څه کوي او چې دوی هغه رښتینه هغه حقیقتا پیغمبري یوسفکم بعض الذي يعدكم در وبرسیږي تاسو ته بعض هغه عذابونه چې دی وعده کوي دا تاسو سره ظالمانو راګیر بشي کوي د پیغمبر او د وخت د نبی مقابله مکو په تحقیق سره الله رب العالمین چې هغه هدایت کوي هغه چا ته من مسلم معنا مشرک اسراف تجاوز کوي داغم تجاوز کی نو الله رب العالمین هدایت نبی هغه چاته چې هغه مشرک دی او دروغجن دی یا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض او اذا ما قوم تاسو لپاره حکومت او بادشاہي د نن ورځې په دې حال کې چې تاسو غالب یې په ځمکه باندې فرعون او هغه ملګرو په وینو مستو حکومت دی او نن پتا اقتدار دی او سبا قیامت کې وخت چې دا الله د پیغمبر مقابله وکړي نو به تاسو جواب ورکړئ فمن ينصرنا من بأس الله سوق ده غزات چې هغه د امداد دي نو سره دا عذاب سبا د قیامت پر عذاب راشي بیا څه کوي هو الفرعون ما أريكم إلا ما أرى تذخ النخم تاسطا لكن هذا تيمينم ذهقي لذا تخبلا فمطلب ذا سآغا مشورة ذرقوم چکم ما انما بخبلا اعتماد دے وذا بخبلا اغا ٹک گنم مطلب دا سفرار نوار نکوما دوکا نکوما خواهد بخبلا پی مطمئن نیم او تاس تایوائن ذی تاس تکم خبر اکوم دا زمان پر ذہن کی بخبلا خراسخ چې دا موسی علیہ السلام چې ده نعوذ بالله دا په حق نه ده وما اهديكم الا سبيل الرشاد او زنخ امتاسو لكن هغه نه غلار وګوره فرعون خلق دوی تاسو نه غلار شینته سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قومي والحق والباطل مناظره ده هغه مؤمن من آل فرعون هغه سره جنگي وقال الذي آمن يا قوم او هو الهغ صديق ایمان باورچ اے زما قوم پتاخی سرغ یریګم پتا سو باندې فمثل دا غورز دا غدل باندې کفار او غدل چې دې شوی دي جماعتون عادیان ثمودیان داغي غد عذابون غورز رایا دي تاریخ په پانو کې وګوره حق شانت عذاب وګوره پتا سو باندې راشي مثل دأب قوم نوح فمثل چکم دے داغ حال او داغ عذاب دا قوم دا نوح علیہ السلام او فمثل داغ عادیانو او دا سمودیانو باندی او فمثل داغ کافرانو باندی چکم رسو داغین پیرشیو قوم دا لوط علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام او نور پیغمبران او ندی اللہ رب العالمین چاگا ارادکی ظلم بخورو بندگانو باندی او اے زما قوما دا مؤمن تقریب شورو لے ویا قومی او اے زما قوما فتاقی سرزق یریگم پتاسو باندی یوم التنات دا غورز دا قیامتنا التبس کوي د قیامت یوم دی یوم التناد دغه تنادی اوازونه تا او باغ ورځ باندې بدا چغي سوري تا ونادى اصحاب الاعراف او ونادى اصحاب الجنه ټول به یو بل ته اوازونه کوي یوم تولون مدبرین فهغه ورځ باندې چې کله تاسو بشاګئ تولون واپس بشئ د محشر مدبرین په حال کې تاسو باندې شاکون کې هغه ته په جهنم باندې ور رواني الله رب العالمین باغې تاسو بوهي نشتر احساس لپاره الله رب العالمین د عذاب مسوق بچ کون کې من عاصم او هر غفور چې گمراه کی الله رب العالمین هغه لرا نشتر داغه لپاره سوق هدایت کور کون کې ولقد جاءكم يوسف من قبل وذا مؤمن من آل فرعون په خپل تقریر کې ورتوي چې ګوره خو موسی علیہ السلام له حق نبی دی او د دې نو وخت یوسف علیہ السلام راغلی هغه تاسو الله تعالی پیغام هغه سناو کړو
نو دی یوسف علیہ السلام نه مراد اقا یوسف علیہ السلام نے دیو قول مطابق یوسف ابن یعقوب علیہ السلام. ذکر موسی علیہ السلام او یوسف علیہ السلام په منځ کې تقریبا 300 کاله دا فاصله ده. نو هغه د بنی اسرائیل پیغمبر دی او دا د بنی اسرائیل پیغمبر دی. نو هغه وخت کې تاسو خلقو یعنی تاسو پلاران او نیکونو داغه په پیغمبر باندې کفونه او اعتراضونه کول او تاسو د موسی علیہ السلام په پیغمبر باندې اعتراضونه او کفونه کوي. نو دا څه مطلب او یو قول لا چې دا یوسف دا بل دی دا د یوسف علیہ السلام چې کوم مشهور دی یوسف ابن یعقوب دا داغه وصی دی او د دنو هم دی یوسف علیہ السلام. وزياد راجح دار جدار يوسف عليه السلام مشهور ولقد جاءكم يوسف من قبل او خام باقي سر واغله تاسو يوسف عليه السلام په خواږه دینا هغه معجزات واضحه سره فما زلتم في شك پس همیشه وي تاسو په شک کې د هغه کتاب او د هغه شریعت نه شرات لیکلو هغه باغې سره تاسو هغه نه منو یعنی تاسو پلارانو نه حتى اذا هلك معنا مات تردید کلا وفات شو متاف اول چې هرګل براو نبی الله رب العالمین رسول وفات داغنا بل پیغمبر لغا حرم کې دا خدای الله تعالی قانون الهي دی وقت پیغمبران بالغی د خلق د اصلاح لپاره د قرنګ گمراه کی الله رب العالمین هغه چاله من هو مسرف یعنی مشرک یسوع کافر او مشرک دی مرتاب او شکمن دی الله تعالی په احکاماتو الذين يجادلون في آيات الله دا هغه خلق دی چې جګړې کوي په آیاتونو د الله رب العالمین کې بغیر سلطان اتاهم بغیر د یو دلیل نشراغ لې دیتا څه دلیل سره نشته دلیل لګیاري به سند کبر مقتن عند الله ډیر لوی دی په اعتبار د بغض سره په الله رب العالمین باندې او بنند هغه خلق باندې چې هغه ایماندار مسلمانان دي اے دا الله د دین کې دا جګړه کول د پیغمبرانو سره د مباحثه کول ډیر ناکار او ډیر مبغوض عمل دی. كذلك يتبع الله هم دقرني مهر لگی الله رب العالمین په هر هغه ظلم متکبر انسان باندې جبار چې ډیر زورور او ډیر چې کوم نه هغه بدمعاش وي. نو الله تعالی دا په زمانه مهر ولګي نو د خدای پیغمبر او تلیای واز دعوت ورته خو بس نه مني ځکه په زمانه مهر لګي دی. دلته علماء مفسرین یا ویدواله قراتونه راغلي یا ترکیب توصیفی دی او یا ترکیب اضافی دی. زمونږ قرات ته دا ترکیب اضافی دی. قلب متکبر هغه زړه متکبر انسان او یا دویم ترکیب توصیفی دی کل قلب متکبر جبار دا سه زړه دا زړه متکبر دی او چې زړه متکبر دی هغه سلطان الاعضاء ټول وجود د انسان چې کوم هغه متکبر شو. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. اوس فرعون چې د موسی عليه السلام په خطر کې دی چې وخت په وخت باندې خلق باغ ملګری کیږي او ایمان پیراوړي او بل دا چې داسې معجزې دي وسره چې داغه نه دې سخت لري او مرغوب دي. نو بیا یو سیاسي چال چلی خپل وزیر ته هامان ته وی دا څه چې مال یو بلډینګ جوړ کړه ګلکارانو لگاو او مال یو لوی بلډینګ جوړ کی یو لوی مانای او بیا به پر باغ کې خېجما او تماشا وکوم چې موسی عليه السلام ویل ما خدای دې او ما ته وحی راکړي او مال کتاب را کړی دی زه وګورم چې آیا رښتیا وایي که دروغ وایي. بالله نمانه یې جوړه کړه جوړه نه کړه اکثر مفسرین چې او جوړه لوی بلډینګ جوړ کړه او بیا دا غي نه الله رب العالمین حضرت جبريل لاولېګو خپل وزر او قضافي په وزر باندې وو نو هغه نه مختلفه ټوکرې جوړې شوې یو ټوکړه د په فوج باندې راځه وشو او فرعون په الله تعالی بل مسلې تفاصیل هغه په دریاب کې غږی نو په لکونو خلق په دې کې هلاک شو او سن سمندر په لاړه او ټول بلډینګ وران شو. نو الله رب العالمین فرمایي چې ګوره همیشه د پارا کفار او متکبرین او د الله د پیغمبرانو مقابله کړي دي خو انجام تباہی او بربادي. وقال فرعون يا هامان او الفرعون چې اے هامان جوړ کزما د پارا یو محل را صرحا ان قصر شاید چې ورسېګم هغه دروازو ته ابلغ الاسباب کومه دروازه اسباب السماوات هغه دروازو د اسمان ته زبر زم حال تمام رسوم ته نو بیا بدن اندارا او تماشا کوم په طرف دا معبود د موسی عليه السلام باندې او نعوذ بالله وی چې کله مې سره ملاقات وشي نو تاسو به دیو کوم موسی عليه السلام تارا لګل
وإني لأظنه كاذبا او ذو تحقیق سره ګمان کوم چې موسی عليه السلام دروغجن دی خدای نه درالي غلي وكذلك زين لفرعون سوء عمله او دقرنګ خیر څخه شو د فرعون لپاره غناکار عمل دلو او دې منع کړی شو دا غلار حقنا وما كيد فرعون الا في تباب او نو هغه سازش د فرعون لكن هغه خساره او پتاوان کې وقال الذي امن يا قوم حق مؤمن من آل فرعون هغه ورته رها او هغه سره اقشان د حق د بار جنگي او فرعون خلق ته ما سره ملګری شي نو رښتیا وام او مؤمن من آل فرعون ورته چې موسی عليه السلام رښتینه او د دلارونی وقال الذي آمن يا قوم او هو الهغه فريق ایمان راوړو په حضرت موسی عليه السلام باندې چې ای زما قومه تاسو تابعداري کوي زما د پاره څنګه چې ما ایمان راوړو تاسو راوړل زه خیم تاسو ته غلار د هدایت فرعون خو یې زت صحیح لار کې ودا دروغ وي زت هدایت لار کې یا قوم انما او ای زما قومه تحقیق سره دا ژوند دنیا چې ده دا خو دې اوسوره د فائدہ ده او په تحقیق سره آخرت چې ده هي دار القرار هغه تداو زیده اصل یعنی نعمتنا و راحتنا التکی او هرغا چاچ عملو کناکار عمل نبدل بنورتو لیکی گدتنا کن پمثل داغی بانی یو پا یو او هرغا صوت چا عملو کی عمل صالح لرا کاغا ناری نبی و یا زنانوی او حال دادی وهو مؤمن یعنی وهو موحد چده توحید پا عقیدہ باندې ولاړی پس دغه کسان به داخلي کی جنت تا او دیل بروزی ورکو لیکی کی بجنت کے دیر ډیرا بغیر حساب کثیرا ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة او هذا ما قوم سشوی ما لرجتا دعوت درکم په طرف د نجات او د خلاصي باندې د تاسو د توحید لار خې او د توحید لار د نجات لار ده او تاسو دعوت راکوي ما ته په طرف دا اور د جهنم باندې الى النار ان الى الشرك هغه خو دا نو ویل چې راځي چې اور ته لاړ شي خدای ورته ویلو چې د کفر دعوت ورته او د کفر دعوت سیده د جهنم ته تدعونني لاكفر بالله دا ترینه ده تاسو دعوت راکوي ما ته دې لپاره چې د کافر شم په الله رب العالمین باندې او د شریک شم د الله رب العالمین سره هغه معبودان باطله چې نشته زما د لپاره باغی باندې علم او زه دعوت درکوم تاسو له په طرف دا غزاد باندې چې غالب دی او هغه بخشش کوونکی د خپل بندگانو ته لا جرم انما تدعونني لا جرم نشتره جنس مخلص خامخا فتحقیق سره تاسو دعوت راکوي ما ته په طرف داغي باندې ليس له دعوت فی الدنيا دا تاسو کوم معبودان مال دعوت راکوي نشتره داغي د پر منظور ول نه په دنیا کې او نه په آخرت کې هغه د چا درخواست نه دلته منظور وي شي او نه الته هغه د چا امداد نه دلته کوي شي او نه الته وان مردنا الى الله مردنا وانا مرجعا او فتحقیق سره واپس لمنو چې د طرف د الله رب العالمین باندې او فتحقیق سره د مشرکان چې وي مشرکین دا خواندان د اور د جهنم دي فستذكرون ما اقول لكم اوس اخر کې در خپل درد فریاد هغه ورته گوش گزار کیږي دا مؤمن من آل فرعون وی درد چې تاسو ورا یاد کړئ هغه خبره چې زوی وایم تاسو ته زما دا خبره او بیا را یاد کړئ هو خود نفیری ایمان بم نه راوړې او کلمه بم نه نصیب شي وفوض امري الى الله او ذو خسار خپل معاملہ په طرف د الله رب العالمین باندې باس مولا کی دو مسجد ما هو حق پیغام تاسو واورو اوس نور معاملہ ما الله توسار له وتحقیق سره الله رب العالمین دې بینا دې مخول بندگانو باندې ووقاه الله سیئات ما مکروا فرعون اډر وکړ موسی علیہ السلام ته یا فویشم یا نشم وای ودا سره راونی سي زما قومي سره دې او زما خلقي سره دې او دا چې کومه ماته مقابله کې ودرېږي نو ودته هجرت او تفسیر مؤمن من آل فرعون دا غر مخه وکړه نو فرعون او پسې 1000 فوجان اولېګل ایو په غر کې راونی سي او مال راونی نو هغه 1000 کسان لال نو باغی کې جدي لال دا غنه چې کوم دی وحوش الارض او دا څومره چې کوم وحشي زناور دي دا 4 چاپیره دا غنه ګیرا چولې وخه داغه د حفاظت لپاره دا شادوغان دي او دا چې کوم مختلف زناور دي نو د دې طاقت نه کې د پاغه باندې شو ورته او چې ورتل نو نیم فوج چې کوم ورغله و هغه بغیر کې راور غوښتل
هغه ال هلاك او هغه نور چې دی هغه راغل هغه فرعون پانسی کړ وی تاسو تشلا سره مجرم او دهشتګرد ما ترانه ورته نه هغه فرعون پانسی کړ نو الله رب العالمین فرمایي فوقعه الله دې بچ او بیا فرعون چې کوم په دریاب کې غرق شو موسی علیہ السلام او هغه مرګ نجات بیا مونږ نو حسیل پکې هم نجات بیا مونږ فوقعه الله سيئات ما مكروا بس بچ کو دغه مؤمن من آل فرعون لر الله رب العالمین دا غسزاګان هغه چې کوم تدبیرونه دي جوړ کړی وو هغه ټول سزاګانی هغه فرعون جاری نکړې شوې وحاق بآل فرعون او رانا دل شپ دغه فرعونانو باندې هغه ناکار عذاب چې هغه غرق ته په سمندر کې النار يوردون عليها غدوا وعشيا وصلوا د فرعونانو پوزیشن داله چې په دریاب کې غرق شو او چې کومه پورې لا قیامت نه راغله سارا او ماقام هغه چې کومه اور ته پیش کیږي سارا او ماقام هغه ته عذابونه ورکول کیږي دا دې عذاب قبر مفسرین حضرات فرمایي اهل سنت والجماعت مذاهب اربعه هغه دې خبره قائل دي او د دین انکار نه کړي صرف معتزله او نه کړي چې د قبر عذاب نشته او اهل سنت والجماعت د قبر عذاب لا حق دا غیر لپاره دلیل دی چې النار يوردون عليها غدوا وعشيا دا ګور نار د اخرت نه دی دا نار د برزخ دی ذکر الله يوم تقوم الساعه دا غي عتب تشوي دی او عتب تقاضا نه مغایرت دی چې کله بیا قیامت قائم شي نو بیا و سرداتي تجدید نو دنیا کې هم مجرم کله په حوالت کې باندې نو کله حوالاتي او کله بیا رسل جیل دی نو جهنم خو جیل له لاغه مخکې حوالات ته هغه په برزخ کې او په قبر کې او دا غره د نوح علیه السلام د قوم متعلق الله تعالی فرمایي مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا د خپل ګناهونو د وجه نه غرق شو په طوفان کې او سیده پارا دې لپاره تعقیب معلومه څنګه غرق شو او سیده جهنم ته او اور ته داخل شو نو دا د آخرت هغه جهنم نه دی دا د قبر هغه عذاب دی لکه د آخرت هغه غیر رسل او دغه مسلک د اهل سنت والجماعت دی النار يوردون عليها غدوا وعشيا اور د جهنم شه دې پیش کولې کیږي ودا فرعونیان په باندې سبا او بیگا صبح شام او په هغه ورځ باندې چې کله قیامت قائم شي قیامت ادخلوا آل فرعون یعنی یقال الله رب العالمین د طرف نه به ویل شي فرشتو ته چې داخل کې تاسو د آل فرعون لرا هغه سخترین عذاب ته واذ يتحاجون في النار وصل الله تعالی فرمایي په جهنم کې وین دی او بل سره بیا مناظرې اقا متبوعين او تابعين هغه زور او کمزوري خلق انت دی او بل سره په بحث الله یې ته بحثونه به فائدہ نور کوي نن دلته ولا تیارې وکړي او په هغه وخت چې کله مناظرې وکړي دی او بل سره په اور د جهنم کې يتحاجون حجت بازی وکړي خدا کې ته مناظره وي کنه یو دلیل وي بل دلیل یو شان حجت قائمه بل شان نو په هغه وخت چې کله مناظرې وکړي باغ اور د جهنم کې وای باغ ضعیفان چې تابعین دي للذین استكبروا هغه متبوعین او متکبرین چې ان كنا لكم تبعا فتاقیق ترمون د استاد لپاره تابعدار یعنی په دنیا کې همغه تاسو لاس پنامه باندې ولاړو او تاسو په حکم باندې بمونږ لبیک وي نو اوس مونږ یو تاسو کو فهل انتم مغنون عنا مغنون معنا دافعون آیا یہ تاسو دفقون کی زمنا یو برخه د اور د جهنم نا وای ګن سلک ګنت امداد من سره کولای شي چې دا اور رانه کم ختموي ما ولګی راته کم یو برخه د اور نو قال الذين استكبروا وای باغ کسان چې هغه متکبرین دي او متبوعین دي هغه به موږ ځان نه شو کومه نو تاسو نه څنګه کم ان كل فيها فتاقي څنګه ټول په دې اور د جهنم کې تاسو په مزه کوي موږ ان الله قد حكم بين العباد فتاقي تر الله رب العالمین فیصله را لګل په من د بندگانو خپلو کې دا الله فیصله څوک ماته ولې شي وقال الذين في النار واستقل داغين مایوس شي نبي بدی وير بل چلکو ویراده داسې چلکو دا د جهنم په دې جیل کې څنګه دا جیلیان قیدیان دا باندې کنه نبي کله ټول الګ راځي د جیل د استاف سره خبرې کوه د دې سره د خبره کوه نبي بلال شي چې هغه کوم خزانه د جهنم دی نگرانان فرشتي دي
اغي تبوي چې موږ یو درخواست راوړل او کله مهرباني وکړه هغه وي تاسو الله ته درخواست وکړئ تاسو د الله فرشتي او د الله تعالی په حکم باندې او الله سره تعلق دي چې الله زموږ سزا لږه کم ختمي دی نه خو لږه دي څه دقیقه ناغي ورته جواب ورکړي معذرت ورته وکړي هغه ورته وی چې ګوره تاسو پیغمبران راغلي کنه دی وی او پیغمبران خو راغلي ناغي مونږ چې کوم نه نو بیا تاسو لپاره سفارش مونږ کوله فإن لا نشفع لكافر مونږ دا اډر شوی چې کافر له سفارش نه کوي تاسو په خپل چې کوم نه هغه دعاګانې ووانه الله په خپل او به الله ته درخواستونه کوي وما دعاء الكافرين الا في ضلال دا غي دعاء به اثر ده عذاب نصف کیږي نو قال الذين في النار او وای دا غسان چې هغه په اور د جهنم کې دي هغه نه ګرانانو فرشتو د جهنم ته چې تاسو وګورئ زموږ لپاره پروردگار خپل لره يخفف عنا يوما من العذاب چې سپک الله رب العالمین زموږ یو رب عذابنا ډیرنا یو رب ریږي چې ملاوي شي نقالوا اولم تكتابيكم رسلكم واي بلغ فرشتي اغيتا چې آیا ولي نور اغلی تاسو رسولان تاسو باغ معجزات واضحه وسرا پیغمبران نور اغلی قالوا بلا ابي وی نه دا پیغمبران راغلی نقالوا فدعوا اغي ورتوي تاسو به الله ته درخواست کوي فإنا لا نشفع لكافر له اصول خدا دې چې د کافر لپاره سفارش نه کوي ندی بیا خپل چغي وی الله تعالی چغي وی هو ما دعاء الكافرين الا في ضلال او نه ده هغه بلنه د کافرانو لكن هغه په تبعی کې لا الا في ضلال الا في ضياع اته ضایع چغي فور چغي نتیجه خیر ندی ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا فتاقیق سره موږ خامخا مدد کو دا پیغمبرانو خپل سره او دا هغه خلق سره چې هغه ایماندار مسلمانان دي په دې دنیا باندې او په هغه ورځ باندې يقوم الاشهاد چې او بدريږي هغه گواهان اشهاد گواهان جمع شاهد دا فرشتي به گواهان هغه په میدان بشي پیغمبران به گواهان هغه په میدان بشي يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم فهغه ورځ باندې فائدہ بنور کوي ظالمانو ته هغه توبه وخت دوی معذرت الله ته معذرت کوي خو هغه ورځ باندې په دنیا کې معذرت نه کوي دا فائدہ نه ورکوي او د دې لپاره لعنت ته او لروانه د رحمت الهینا او د دې لپاره ناکار کور د آخرت سوء الدار ناکار کور وته علاج ولقد اعطينا موسى الهدى او خامخا بتحقیق سره ورکړو موږ حضرت موسی عليه السلام ته هغه هدایت والا کتاب لرا هغه تورات او اورثنا بني اسرائيل الكتاب او بیا ورکړو موږ رسول موسی عليه السلام نور بني اسرائيل د کتاب لرا هغه هدایت او یو نصيحت د بار د خاوندانو د عقلونو فاصبر ان وعد الله حق تسلی د پیغمبر علیه السلام ته صبر کوه اے پیغمبر علیه السلام دې اذیتنا شدائد د دې باندې صبر کوه وعده الله رب العالمین رښتینی ده او حق ده واستغفر لذنبك بظاهر خدا چې ته بخشش غواړه د خپل ګناه لپاره او حرم کې پیغمبران دا خو د ګناهونو نه معصوم دي او پاک مفسرین حضرات فرمایي ویا هم معنا ده چې واستغفر لذنب امتك مضاف پکې مقدر دی ته بخشش غواړه د خپل امت د ګناه لپاره او امت کې خامخا ګناهونه دي او یاد ده چې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته بخشش غواړه لذنبک لیستن بک د دې لپاره چې ستا اتباع وکړې شي پیغمبر علیه السلام خو معصوم دی البته ګناه نشته او چې ته استغفار بغیر د ګناه نه غواړي نو دا به امت لپاره قابل تقلید عمل شي امت به وایي چې موږ ګناهګار یو نه به ولې استغفار نه غواړو چې پیغمبر علیه السلام بغیر د ګناه نه غواړي استغفار پیغمبر علیه السلام یې په شواروس کې او یا پیری الله رب العالمین نه بخنه غواړم نو دا دې لپاره چې دا امت ته یو سبق ملو شي لیستن بک چې ستاسو سنت او ستاسو عادت د خلقو د منتقل شي او یا سن حضرات واستغفر لذنبك او تو بخشش غواړه دا خپل خلاف اولاد لپاره پیغمبر نه ګناه نه کوي خلاف اولاد نه کوي یو اجتهادی خطا ته نه کېدی شي لکه مخکې بار قرآن شریف کې تیر شو نو کوم اجتهادی خطا ستانه شوی دا غي لپاره بخشش غواړه
او تسبیح وای سبا محمد پروردگار ستانا سبا او بیگا ان صبح شام ان الذين يجادلون في آيات الله تحقیق سره هغه کسان چې هغه جګړې کوي کبار د آیاتونو د الله رب العالمین کې قران پاک نه انکار کوي دا غیر د یو دلیل او د یو حجت نه چراغلې دي دا ان فی صدورهم الا کبر الله دې منشفنا دا کافران چې همیشه اعتراضونه او کفریات او بکواسات کوي الله دې بنیاد سره نو بنیاد یې راځي نه دې پسینو د دوی کې الا کبر لكن تکبر ده ټول الامراض دې هغه تکبر ده شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه په دې باندې مستقله رساله لیکلې او دا غیر الامراض د مرضونو جرړه د ټولو بیمارو جرړه چې دا تکبر ده کافرانو کې بنیادی شی تکبر ده ها موږ به دې یتیم خبره مون او کله موږ به دې فقیر خبره مون او مال سره نشته او خزانه سره نشته ځانو ته ډیر سلوي شیخ کاری ما هم بالغین چې ندی دې رسیدو چې دغه تکبر تا پس پناه غواړه په الله رب العالمین سره تکبر ګوري بلای فاستعذ بالله من الكبر تکبرنا په الله رب العالمین سره پناه غواړه انه هو السميع البصير لخلق السماوات والارض واستكم خلق بعد الموت نه مني الله وګوره یو د اسمان پیدا کول او یو دوباره د انسان پیدا کول نو د اسمان پیدا کول ډېر لوی جسم دی دا ډېر ګران دی چې الله تعالی ته ګران نه دی بلکې آسان دی مستا پیدا کول دا خدای مثلا نه خامخا تخلیق د اسمانونو او د ځمکې چې دی دا ډېر لوی دی دا تخلیق د انسانانو نه ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر خلقنا نقوي بدي باندې او ندي برابر هغه او بينا الله کفر او شرک او د ایمان سره برابر نه دي او مشرک لا د موحد سره برابر نه دي والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسيء او نه هغه کسان چې ایمان راوړل او اعمال صالحه کړی دي وللمسيء او نه بدکار انسان چې شرک کوي او ګناهونه کوي الله دا برابر نه وړي کم تاسو نصیحت قبل وای ان الساعه لآتیه فتاخیر سره قیامت دې خامخارات مونږ دې او نشته شک پراتو دا وی لیکن اکثر د خلقونه ایمان نه راوړي باندې باندې وقال ربكم ادعوني استجب لكم دا خلاصه سورته ده چې تاسو بلنه صرف الله رب العالمین طرف ته کوي دعاګان داغه غواړي او په مشکلاتو کې کوم دې رحمت شه الله رب العالمین هواي نو الله تعالی دې راغي قبل اون او ویل دي پروردگار تاسو چې تاسو بل ایمان را دعاګان غواړي زمانہ د منظوم تاسو لپاره او په تحقیق سره کسان چې تکبر کوي عن عبادتي یعنی عن دعائي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مرفوع حدیث کې دا تفسیر نقل شوی دی چې عن عبادتي معنا عن دعائي یو سړی ځان د دینه مستغنی غني او د دینه تکبر کوي د الله تعالی نه غواړي نو الله تعالی فرمایي چې ضرورت چې داخل بشي دوی جهنم ته داخلين معنا ذلیلین په حال کې چې دوی ذلیل وي الله تعالی دعاګان غواړي ځکه چې ولې دعوات تاثیر بلیغ وقد يلفيه اصحاب الضلال دعاګان کو ډېر لوی تاثیر دی الله تعالی دې قبولون او چې کوم اصحاب الضلال دي هغه کوم دې دینا یې هغه انکار کوي او هغه دې د افادیت قائل نه الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا دا دلائل عقليه الله رب العالمین کو هغه ذات دی چې هغه ګرځولې دی پیدا کړی تاسو لپاره شپې لرا دې لپاره چې تاسو آرام حاصل کړئ باغې کې او ګرځولې دی الله تعالی دی ورځې لرا مبصرا روخان دا نسبت مجازي دی هغه مبصرا معنا لیدون کی نو ورځ کو لیدون کې نه ده ما او تا په ورځ کې لیدون کی نو دا نهار چې دی مبصرا فيه دی مبصرا نه مبصرا فيه خدا نسبت مجازي معنا دا چې ورځ الله تعالی روحانه ګرځولې ده او په تحقیق سره الله رب العالمین خاوند مهرباني د خلق باندې لكن اکثر خلقنا لا يشكرون ذلكم الله ربكم دق موصوف په صفات سره الله پاک دې هغه پروردگار تاسو دې هغه پیدا کوونکی د هر یو شی دی لا اله الا هو فانا توفقون كذلك يوفق الذين دقرنګ اړول شي هغه کسان چې هغه آیاتونه الله رب العالمین باندې یجحدون انکار کوي
نو د حق نه هغه سړی اوري چې څوک منکر دی. الله الذي جعل لكم الارض قرارا، او الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې ګرځولې د تاسو لپاره ځمکې لره قرارا قرارګاه، ځمکه کې تاسو ټیکاو کوئ او ټول پکې دی راځي. والسماء بناء، او ګرځولې د الله رب العالمین اسمان لره چت، اسمان تاسو لپاره یعنی سقفا تاسو لپاره یو چت جوړ کړی دی. وصوركم فاحسن صوركم، او شکل درکړی دی الله رب العالمین تاسو لپاره. وصوركم یعنی فی ارحام امهاتکم، نو ډیر ښایسته شکل درکړی دی الله رب العالمین تاسو لپاره، یعنی من صور الدواب دی. الله تعالی وی شکر وباسه چې ستې نه پیدا کړي او هر بشان دې مخ دې نه او د شادو بشان دې شکل دې نه فاحسن صوركم من صور الدواب ورزقكم من الطيبات، او رزق درکړی تاسو الله رب العالمین دا پاکیزه او پاکیزه رزقونه دقه موصوف دې صفات سره الله دې کني پیژنې وی پیژنې. ذالکم الله ربکم فتبارك الله رب العالمین هو الحي، الله رب العالمین زنده دے تل ترتل دے باغبان فنا نظر، او لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین، وبل اتاسیو الله رب العالمین لرد خالص کون کی اداغ لپارت وعد او عبادت لرا. الحمد لله رب العالمین قل انی نهیت وان اعبد الذین، اس دی پیغمبر علیہ السلام تری وکتب منگ دی بوتان سا عبادت لگ دیر شورو کی نبی بمونگم ستا پا دی دین او شریعت لا احساس سر لگ لگ دوکا یوگل سر بتاون کو کنا لگ تمو سر ملگر ایشا او لگ بمونگ تعالی اللہ رب اللہ تعالی تو صافت اعلانو کا دا خبره د ممکنات نه ده. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، ذا الله من عبدهم ذا الشرك حرام محرم. تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې په تحقیق سره زمر عقل شویم چې د بندګي کوم د هغه بوتانو چې تاسو بلې غیر ما سوا د الله رب العالمین نه شکل راغله ما ته هغه دلایل واضحه د جانب د پروردگار زمانہ دومره آیتونه ما ته د سورتونو راغلي دي. نو دا ممکن نه چې دا هوته هوی بیا شرک کوم نه ده ممکن. وامرت ان اسلم، او ما ته حکم کړی شوی دی چې زه منقاد شم د پاره د رب العالمین دا الله حکم تفر کېدم. هو الذي خلقكم من تراب، دا دلایل دي الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې پیدا کړی تاسو د خاورنا آدم علیه السلام، هغه د خاورنا پیدا کړی، یعنی خلقكم من آدم و آدم من تراب، تقدیر به کدا شي. او بیا چې کوم له غسات کی دمناینا او بیا دا منجمد ویننا علقه ان دم جامد، ثم يخرجكم طفلا، او بیا راو باندې الله رب العالمین يخرجكم من بطون امهاتكم، د مین د خېټونو په حال کې چې تاسو ماشومان یې، طفلا معنا اطفال. ثم لتبلغوا اشدكم، او بیا دې لپاره چې ورسېږئ تاسو هغه ځواني او قوت خپلتا، او بیا دې لپاره چې وګرځېږئ تاسو شيوخن بوډاګان. دا انقلابات د دهر دي، الله تعالی دا انقلابات په څوک راولي. نن معصوم دې سبا ځوان دې بل بوډا دې، الله تعالی دا نظام کائنات زما په حکم روان دی. ومنکم من یتوفى من قبل، او بعد بتاسو کې هغه څوک دي چې هغه وفات کړي شي وړاندې دغه من قبل، یعنی قبل البلوغ، لا معصوم دې دی ورغه وخت مرش. ولتبلغوا اجلا مسمى، او دې لپاره چې ورسېږئ تاسو هغه نیټه معلومه ده چې کوم د مرګ اجل دی، او خایږي تاسو عقل من شي. هو الذي يحيي ويميت، الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې هغه ژوند کول کوي او هغه مړ کول کوي. یا په دا ظاهري حسي مړ کول او ژوند کول دي، څوک مړ کیږي او څوک ژوند کیږي، روزانه دا نظام روان دی. او یا يحيي بالعلم ويميت بالجهل، څوک په علم سره ژوند کی او څوک په جهل سره مړ شي. الذين كذبوا بالكتاب، دا کسان دي چې دوی تکذیب کړل كذبوا بالكتاب، چې دوی تکذیب کړل په کتاب باندې. وبما ارسلنا به رسلنا،
او په هغه کتابونو باندې چې را لېږلي دي موږ په هغې سره پیغمبرانو خپلو لره فسوف یعلمون الله وایي زه به دوی ته خبر ولري یوم القیامت إذ الأغلال في أعناقهم فهذا وقت كلا توقون بي فاغفتون بذيك والسلاسل إذ في أرجلهم او بل طرف تجکم دے زنجیرون بی فاغفتون بذيك دي قیدیانو تا دا جہنم پوتا بی زنجیرون اچولی بڑلی بی او پمرائی کے بولا توقون اچولی اغلال جمع غلن اغا توقتا وصفانی توی جاغا قیدی تا بری مرائی کی اچی او سلاسل جمع دا سلسلتون سلسلوی زنجیر زنجیرونا دا بولا پخو کیا چولی یسحبون او دیوا یسحبون مانا یجرون راہ کلیکی کی ودیپا غورد جہنم کے فرشتو وہ لختی تا پڑے چولی تھا زنجیرونا تا چولی بھی اور آکا دی فی الحمیم باغ گرم شید العبوکی ثم فی النار یسجرون او بیابا فورد جہنم کی بھی سوزولی کی یسجرون مانا یفرقون ثم قیل لهم او بیابا ویلیکی کی بیتا چه چرتک دی حقا معبودان چه تاسو بشری قول ما سواد اللہ رب العالمین وائے کنا رفشو نن خطافو کا تکلیف ہے چه تاسو مدد لراشی کنا دا مشرکان کافران وسوی قالوا ولوا عنا وای بدی غابوا عنا اغدمون نورکشو پتہ نہیں لگی چکم فلالا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بلکہ نو منگا چی منگا بلو حغیلرا وقواد دینا حیث یو شیلرا انکار دو کتا منگا دا اللہ رب العالمین نما سوا دا بل شے اغاڑو بلے نو دقرنگی گمراہ کی اللہ رب العالمین کافران لرا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض ذالکم من ذالکم العذاب دغا عذاب چکم مذکور شنو دا بسبب ددیدے چوئی تاسو چتاسو بتکبر کو بزمکا چی پناہ قصرا وبما كنتم تمرحون او بسبب ده غبانه چې وای تاسو بتکبر کو د الله رب العالمین په ځمکه باندې تفرحون خوشالۍ ته وي نه خوشالي هو ممنوع شي نه دی او خلاف الشرع خوشالي هغه ممنوع ده نو تاسو به هغه خوشالي کوله چې هغه د شریعت نه خلاف و او تاسو به کوم تکبر او لوی کوله ودي بارك الله رب العالمین حکم کوي یقال لهم چې داخل شي تاسو دغه دروازو جهنم ته او تاسو به همیشه پاوېږئ او ډېر بد ټکاونه دغه متکبرینو لپاره فاصبر ان وعد الله حق دا تسلیدا صبر کوه اے پیغمبر علیہ السلام او په تحقیق سره وعده الله رب العالمین رښتینی ده تا امداد وکړي فإما نرينك بعض الذي نعدهم نفسك لخامخا اخايمون تاته اے پیغمبر علیہ السلام بعض هغه سزاګانې او عذابونه چې موږ یې وعده کوو د دوی سره نفضاك جزای محدود تا فضاك خبر بدغ شان اوشی یعنی یاخو بستاق زندگی مبارکه کی بدی بان عذاب راشی او نتوفینکا او یا بمونگ وفات کدانا اے پیغمبر علیہ السلام ستا زندگی کی بدی بان عذاب رانشی ستا برکت توجنا او ستا رحمت توجنا خدا دے کہ فإلینا یرجعون بیا بخاص من بدی واپس کولی کیگی نفنعذبهم التبولا بیا خدا ورکم خلاصیگی نا یا دلتا یا حلتا یا وفا یا پتا ولقد ارسلنا رسولا من قبلك دا کیا دلائل نقلیه دی دید پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نا انکار کو اللہ بلا پیغمبران مخیرہ بلی دا بعض تذکرہ قرآن حکیم کڑے گا اور دا بعض تذکرہ قرآن حکیم ندا کڑے گا تو پیغمبران کو مقام قابطان اکثرہ رانی گلی منگہا پیغمبران او رسولان اولان جستان اے پیغمبر علیہ السلام بعد قدیم جہا غصوکو کہ بیان کرنے منگل آگے پتا باندے او بعد قدیم جہا غصوکو لم نقصد علیک کہ منگل آگے قصہ کا زمن بیان کرے 1,24,000 کا مدیش پیغمبران دی بلا بگی داغی تذکرہ نظر آگلی اور مجھے صوب دا عقیدہ لگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے دا در حقیقت کے دے دا قرآن حکیم دا مختلف آیاتنا انکار کی تھا حضور رضی اللہ تعالی ویدا سے پیغمبران شتا لم نقصد علیک ما دا آگی تا تک انسان دا کرے ما دا آگی بارا کی وحی تا بندہ نازلہ کری نکو آگا پیغمبر علیہ السلام دا آگی علوم آگا پا علم کرانا بلا جی عطائی
اصل خبر ادا ده چې علم غیب وی هغه ته چې هغه عطایي نه بلکې هغه ذاتی علم غیب کې شرطونه دي علماء ذکر کړی دي یو دا چې دا به محیط وي د کائنات یو ذره به هغه نه کوم نه بار نه بل دا چې دا به ذاتی لکه چې ته عالم بوله نو د طرف په خپل ذات کې دا علم او بغیر د واسطې نه وي نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق دا غیر الله رب العالمین له ورکړي نو دې کې شک نشته لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کوم علوم ملاو دي یا کوم معلومات هغه عطایي خدا دې کدا عطایي هم بیا د محیط غني چې د کائنات او کلیات او جزئیات باندې غني ما کان او ما یکون باندې غني دا د قران حکیم دغه آیاتونه انحراف دي لکه الله تعالی کو لم نقص علیه هغه عطایي بعض بیان دي بعض نه بیان منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص عليه وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله او نبي مناسب دی رسول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره چې دې راځي او معجزه سره الا باذن الله لكن الله رب العالمین په حکم باندې فاغه چې کله راشي حکم د الله رب العالمین فإذا جاء أمر الله بنزول العذاب قضي بالحق فيسرب أخرش بحق سرى أو تاوانيان بشي فدق ذيك المبتلون يعني الكافرون أوكا باطل فرست خلق الله الذي جعل لكم الأنعام دا بیا د توحید لپاره دلایل دي الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې هغه ګرځولي دی پیدا کړی تاسو لپاره چار پایان لرا دې لپاره چې تاسو سوريږئ باندې ومنها تاكلون او بعد هغه دې خوراک کوي تاسو دا غینا الله دې ټول په دې بازارونو کې توغه پرتی دي او دا تاسو په اخترونو کې خوري دا پرول لچا پیدا کړی ولکم فيها منافع او تاسو لپاره انسانانو دغه چار بیانو کې مختلف فواید دي او دې لپاره چې تاسو ورسیږئ باندې حاجتن فی صدورکم هغه ضرورت ته هغه په سینو تاسو کې نه ته اسلام کې زه تزم الله تعالی کله په اسونو باندې او کله په سرلو باندې یا جنور سورۃ سرلې الله پیدا کړی دي ويخلق ما لا تعلمون الله يوسعي كتاب بيضان بسوي وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها او بدغ چار پایان باندې في البر چکله دوی سفر کوي وعلى الفلك في البحر او په کشته باندې په چکله سمندري سفر کوي مسافه بیا سر لای کوي پانی باندې ويريكم آياته او خاي الله رب العالمين تاسو هغه نحید قدرت بل نو کوم یو دا نحید الله رب العالمین نه انکار کوي تاسو دا نه دیوین انکار نشي کوي افلم يسيروا لو استفيد به آیا پس نګرځي دا کافرانو مشرکان په دې ځمکه کې چار چاته رغلي چې په دې چې څنګه دې انجام ده د خلق کافرانو چې وړاندې رغوینو کانوا اکثر منهم واشد قوه او هغه سابق کافران ډېر زیات دي موجوده کافرانو او ډېر زیات سخت په اعتبار د طاقت سره داغي مالی پوزیشن مستحکم او داغي طاقتونه بالیان او بدنونه هغه ډېر مضبوط وآثارا في الارض او په اعتبار دا نفس سره پزمکه کې داغي نخي پزمکه کې ډېر زیات دي دا چې بلډینګونه جوړول چې هغه تاسو جوړوي نه شي الله تعالی وي فما اغنى عنهم وبکار باندې رانه دوینا یعنی چې الله عذاب به فتلې ما كان يكسبون هذا عمل چې موږ سبقو هغه لرا فلما جاءتهم رسلهم فهرجل چراغ دغه سابقو کافرانو ته هغه پیغمبران دغه معجزات واضحه او سره فرحوا بما عندهم من العلم ذي خوشالي وکړه مرادنا هغه عجب او تکبر ته مراد دي ذي تکبر او کو په هغه نعمتونه باندې کوم دي سره من العلم دغه پوینا مطلب پیغمبرانو ته الله رب العالمین کوم وحی کوم نبوت او کوم معجزې ورکړې لیکن د خلقو دغه تکبر او لوی وکړه او را نازل شو دی باندې بدل ده عمل او بدل ده فعل چې دی باغې ګور استهزاء او مذاق کوونکو فلما راوا باسنا اول ایمان نه راوړو او چې کله به عذاب ولید او په عذاب کې تکبر شو بیا به آمن الله تعالی داوی توبه دې موقع راتله او تاسو توبه با موقع وځه دې موقع نه هر کله چې اولی فيها عذاب من لرا نو ویل چې موږ ایمان راوړل په الله رب العالمین باندې وحده یک یوازه
وکفرنا بما كنا به مشرکین او موږ انکار کو په هغه معبودانو باندې چې موږ په هغه سره كنا به مشرکین چې موږ په الله رب العالمین پورې هغه لپاره شریک ونکو هغه کوم معبودان چې موږ هغه سره ملګری کړو نن موږ دا غي نه برائت اظهار کوو فلم يكن ينفعهم ایمانهم نفس نو اصل کې لم يكن نو چې نفع ورکړې دې دا ایمان دوی ایمان راوړو خو دې موقع راوړو نو فائدې ورنکړه هر کله چې ولې فيها عذاب من لرا سنت الله التي قد خلت في عباده دا یو عادت د الله رب العالمین له هغه عادت قد خلت معنا قد مدد چې تیر شوی دی هغه بندگانو د الله رب العالمین کې د الله عادت دی چې چا د عذاب او گرفتاری په وخت ایمان نه وړي دی الله تعالی دا هغه ایمان نه قبول کړي او یو دا چې د عذاب نمک کی ایمان نه وړي دی الله تعالی توبه قبول کړي وخسر هنالك الكافرون او تاوانيان شو دغه کې کافران